أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. دا سورة النمل 40 نمبر آیات. دی 40 نمبر آیات کی د سلیمان علیہ السلام د واقعي اخرنی خلاصه ذکر کی. الله تعالی قال الذي عنده علم من الكتاب، نو ویل هغه سړی چې د هغه سره علم د کتابو، انا آتیک زبراړم تاسو ته به دغه تخت قبل ان يرتد اليك طرفك، مخیر دینه چې واپس تاسو ته نظر خپل یعنی سترګې براب کې بیره ورسو. نو اوس دا سړی څوک چې مخکې نه عبرت خو ویلي چې دومره ټیم کې راوړلی شم چې تاسو د محفل به ختم شوی نه ما به حاضر کړی. الله تعالی وایي کم کس چې د کتاب علم ورسره و هغه ویل چې سترګې براب کې زه را رسولی شم په خپله باندې، دا کس به څوکي. دیګ یو قول دا دی چې دا سلیمان علیه السلام په خپله باندې دی، او سلیمان علیه السلام غوښتل چې د معجزې په طور باندې د معجزې په طریقه باندې تخت راوړي او کیدي دې دپاره چې بلقیس ته صحیح پته ولګي چې دا پیغمبر دی د معجزې په ذریعه باندې، او صحیح په اخلاص باندې صحیح ایمان راوړي او دغه ایمان د نورو خلکو دپاره د هدایت ذریعه وګرځېږي. نو د دغې دپاره سلیمان علیه السلام دغسې وکړله او دغه تخت په معجزه باندې حاضر. دا یو قول. دویم قول دا چې دا جبرائیل علیه السلام دغه ځای کې ولاړ د هغه وویل، دا دویم قول. دریم قول چې کوم د اکثرو علماو قول او زیات راجح او مضبوط معلومیږي هغه دا ده چې دا کس چې کوم دی د یوسف علیه السلام وزیر دی، او بلکې د یو روایت مطابق د ترور زوی هم دی، آصف بن برخیا نومې دی. دا د خپل وخت لوی ولی الله یو لوی بزرګ هم دی، او د دې سره د اسم اعظم علم هم ورسره و. اسم اعظم هغه نومونه د الله تعالی دي چې کله هغه نوم ته ووایو د هغې نه بعد دعا غواړي الله تعالی خامخا قبلوي، کوم څه چې غواړي الله یې خامخا درکوي. نو دغه د اسم اعظم علم دی کس لارو آصف بن برخیا نومې دی، تاریخونه نقل کړی دی. دا سلیمان علیه السلام وزیر هم دی او رترور زوی هم دی. نو دا هغه وویل. په دې کې د ځینې علماو څه رایګانې شته دی چې یاره آصف بن برخیا چې کوم دی نو په دې قول مصداق ګرځول وایي صحیح نه دي، او وایي ځکه نه دی چې هغه ولی الله یو بزرګ دی او هغه سره د اسم اعظم نوم اسم اعظم علم ورسره و. نو دې ځکه کې وایي په دې خبره کې درې نقصانات دي او دا قول ضعیف دی، خو دا خبره صحیح نه ده. یو وجه دوی دا بیانوي چې که فرض که دا آصف بن برخیا او په کراماتو سره دا تخت حاضر کړی، نو د کراماتو په صورت کې به داسې شي چې کرامات د ولی په اختیار کې نه، نو د څنګه ول زه تخ راوړم د په اختیار کې خدا سری بده ونه د ته صفات او د تخ راوړی شم د خو نو خبر. یو اعتراض داش. دویم دا چې د سبا علم د کتاب ور سره نو سلیمان علیه السلام څخه ټول نه چې علم ور سره هغه ور په خپل ور نه حاضر او د یو عام ولی الله یو بزرګ حیثیت په مقابله د پیغمبر کې خډر کامل ډر کوزي هغه نه برابرۍ کې د سره دوه خبرې شولې. او درې مدد چې پیغمبر په خپل پیغمبري کې دنه دی یو ولی کرامات ته محتاج نه وي، نو په دې وجه من آصف بن برخیا ردی مصداق ګرځول صحیح نه دی. لیکن دا قول کمزور دی، دا داوا کمزوري ده. په دې کې تفسیر معرب قرآن تحقیق دا دی او دا تفسیر معرب قرآن وجه راجح دا د آصف بن برخیا دی، راجح دا ولی دا کته دا اعتراض کې چې کرامات د ولی په اختیار کې نه، نو معجزه هم د پیغمبر په اختیار کې نه، نو بیا خدا سوال یو شانته کې جوړ شي. البته لن جواب پیدا کې چې الله ورته ویلی وو ته وحی په ذریعہ باندې ته خودري دي چې یاره ته دا کار وکړه د تخ راوړه او ما تعالی په حال اختیار درکړی ته راوړې شي او د خپل معجزه وخایه. نو فقط صورت کې موږ وایو چې بس معجزې کار وکړو او سلیمان علیه السلام د سی ویل کداغه د وحی هغه پیغام ته لري کې، نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې هم نه، بیا سلیمان علیه السلام څنګه ویل. دویمه خبره دا ده چې همدغه خبره ده
موږ دا خبره کوو چې سليمان عليه السلام چې کوم د تخت حاضرول ویلیو د یو غټ مقصد لپاره ویلیو چې بلقیس ته د سليمان عليه السلام د معجزې پته ولګي چې دا پیغمبر د معجزه شو. اوس کله کله یو غټ سړی یو کار د بل چا په لاس باندې هم کوي یو غټ مقصد حاصلولو لپاره. لکه کله کله یو لوی عالم به یو کار به د شاګرد په لاس باندې وکړي په دې خاطر باندې چې خلکو ته اندازه ولګي چې زموږ شاګردان هم دې حد قابلان دومره حد پورې قابلان دي. نو ممکن ده چې سليمان عليه السلام ته الله تعالی د وحي په ذریعہ باندې خودلی چې دا تخت د خپل یو شاګرد یو امتی په لاس باندې حاضر کا عاصب بن برخیا په لاس باندې حاضر کا او هغه خپل کرامات سره به دار راوړي کی دي د لپاره چې سليمان عليه السلام د پیغمبري شان واضح شي. دا خو څلوري خبره نه ده بل غټه خبره ده چې د ولی کرامات اصل کې د پیغمبر کمال دی چې پیغمبر دومره مهنت کړي دي چې خپل امتیان خپل شاګردان د مقام ته رسول چې هغه الله کرامات ورکړي دي. د ولی کرامات په اصل کې د پیغمبر معجزه ده د پیغمبر کمال دی پیغمبر ته نسبت کی. لکه یو کس قابلی ذهینی قربانیان لري مهنتونه لري نو خلک وایي دا پلان کې شاګرد دی استاد ته نسبت کیږي. نو ځکه عاصب بن برخیا په لاس باندې دا کار شوی دی خو اصل نسبت سليمان عليه السلام ته کیږي ځکه سليمان عليه السلام په شاګردۍ او نگرانۍ کې تربیت شوی دی. نو ډېر راجح د معلومیږي چې د عاصب بن برخیا شی او دا ټیک خبره ده. معجزه او کرامات چې کوم دي نو بدی کې څومره فرق دی. نو معجزه د الله تعالی طرف نه یو امر یو حکم او دغه شان د کرامات هم د الله تعالی طرف نه یو امر او حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه یو کرامات د ولی په اختیار کې نه او دغه کار به د سې چې بده کې به انساني اسباب او انساني طبيعت لره به دخل نه اسباب له بګیز دخل نه یو کار بوش. لکه قران کې الله تعالی نبی عليه السلام باندې فرمایي چې وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وای تا چې کړه د کافرانو طرف ته خاوري ورګزار کړلې نو دا خاوري د کافرانو سترګو ته تان نشوي رسول چې دا یو موټه خاوري گزار کا او د هر کافر بسترو کې دی ولګي دا تان نشوي رسول ولكن الله حرام د خاوري ته الله ور رسول. اوس دا ښکارا معجزه شو د خاور رسولو کې د نبی عليه السلام خپل اس دخل نو د اسباب دخل پکې نو امدغه طریقه باندې کرامات نشي. بیا د کرامات او د معجزې منځ کې فرق څه دی خپل منځ کې فرق څه دی. نو معجزه د دسې کس په لاس باندې ظاهريږي چې هغه مدعی د نبوت هغه صاحب الوحی وحی وته کیږي او کرامات د دسې کس په لاس باندې ظاهر چې هغه صاحب الوحی نه دی هغه مدعی د نبوت نه دی عام نیک سړی دی. بیا کرامات او دریم شی چې کوم دیغه ته شعبه د بازی وای چې یو کار به یو شن ښکاریږي خلک به بل شند کیږي هغه د لاس صفایم کې دی شي هغه بیا سحرم کې دی شي هغه نور شي نه کې دی شي او دغه بیا د فاسق باجر په لاس باندې کیږي د نیکانو خلکو په لاس باندې نه. نو دا د درې وانو منځ کې یو ظاهري فرق شي. نو د څنګه کې کم کس ته علم د کتاب ور سره دی نو قوی د سي معلومیږي چې عاصب بن برخیا د سليمان عليه السلام نه ترور زوی او سليمان عليه السلام وزیر دي شي او دغه تخه چې حاضر کړي د اسم اعظم علم ور سره او اسم اعظم علم په وجه باندې د الله نه سوال وکړو هم دغه شانت کې وشو. د دې د معنی نه راځي چې سليمان عليه السلام څخه د اسم اعظم نو یا د کتاب علم وسره نو دا خبره نه ده بلکې سليمان عليه السلام غوښتل چې یو غټ مقصد حاصلولو لپاره دا کار د شاګرد په لاس باندې وشي او د کیسه لريواله نشته. نو دغه کس ویل دغه کم څه د اسم اعظم علم دارو انا اتیک زبراولم تاسو ته به د تخ قبل ان يرتد اليك طرفك مخکې د واپس کېدل تاسو ته د نظر ستا پښتو کې تعبیر ته کېږي چې سترګې رب چې زبراولم ته تر تخ د سترګې پر اپ کې سترګې پر پیدري نه تخ بریزه کې پروت دومره زر براش. نو مده کې موږ درې اقوال ویل چې یا سليمان عليه السلام په خپل دی یا جبرائیل عليه السلام دی یا عاصب بن برخیا دی. او بده کې د قران او د حدیث صحیح نس نشته چې یو خبره باندې کلک ودرې کې جدا خبره ده د صفته نه راګي. بده کې د درې وړ احتمالات په خپل ځشته دي. فلما فظهر کله رآه چې ویل د تخت سليمان عليه السلام ولیدو مستقرا چې پروت عنده د بخوا کې سليمان عليه السلام وکتل چې سترګې براب کې تخت خواته پروت پریوت. قال نو ویل هذا من فضل ربي دا فضل د رب زما دی یعنی په دومره سترګې رب کې دومره لوی تخ حاضرېدل دا زما د رب فضل لیکن پر اسباب په اعتبار سره طاقت په اعتبار سره چې واخل د راوړو شي نو د راوړو قابل نو نو دا د الله فضل شو نعمت شو احسان شو. ليبلوني دې لپاره چې امتحان وکي زما اشکر او جزا شکر وباسم ام اکفر او ناشکری کو کفر چې کوم دی نو کفر خپل درې معنی دي.
کفر په معنا د ناشکری سره هم راځي چې کله مخکې باز د شکر روانو پسې کفر راغی نو ته پوه شې دا هغه کفر نه راځي کوم د مقابله د اسلام کې راځي بلکې دا په معنا د ناشکری سره دی او کفر کله په مقابله د اسلام کې هم راځي نو چې کوم سره د اسلام نه بهر هغه کافر ویل کېږي او دغه کفر وایي دغه ځکه به دین باس روان دي کفر د اسلام باس پر روان دي نو چې کوم د کفر ټکی استعمال شو ته پوه شې دا کفر د کوم مقابل د اسلام دریم کفر په معنا د زراعت او کروندې سره هم راځي نو چې کوم ځکه د کروندې باس او د کافر په معنا د زمیندار سره وي د ځکه چې مخه اشکرو د شکر ټکی راغلی د موږ ته اندازه لګی چې د دویم اکفرو په معنا د ناشکری سره دی نو سليمان عليه السلام ویل چې دا دومره لوی نعمتونه او احسانات چې الله زما سره کړی دي نو د دې لپاره چې زما امتحان واخلي چې اشکر او شکر وباسم ام اکفر او ناشکری کوم هر نعمت چې انسان ته میلاو شي انسان په امتحان کې مبتلا شي هر نعمت سره کدا صحت ته کمالداری ده هر څه چې خوشحالي ده چې دا و شکر وباسي کدا ناشکری کوي کم کار نو ومن شکر فانما یشکر لنفسه چا چې شکر وستنو یقینا د شکر وست د خپل ځان د فائدې لپاره فائدې خپل ځکه چې د الله تعالی نظام د چې کدا د شکر وستو لا ازیدنکم زدل نورم زیات علیکم او کوم نستنو فان عذاب شدید زما سزاګانی به سخت به د من عذاب راشي نو فانما یشکر یقینا د شکر وستو لنفسه د خپل ځان لپاره خپل ځان د فائدې لپاره ومن کفر چې ناشکری وکړه فان ربی غنی کریم یقینا رب زما غنی بحاجت ده چاته ضرورت نشته کریم عزتمند دی کته شکر وباسي کوونه باسي الله تعالی څخه کومول عزت ولې نشي الله تعالی سره مخلوقات ضرورت نشته بیا او نور زګونو کې بدا سبقونه تر شوی صبراشي صبح حدیث مبارکاو کې دي چې څوک شکر نه وباسي الله تعالی په عذاب راولي نعمتونو کې کمی راځي نقصانات راځي غمونو کړهونو سره مخامخ کیږي او هر نعمت نه بعد انسان په آزمائش کې د شکر وباسي کوي وباسي او که شکر یې وستنو خنته جا کې وینستنو بدن ته جبر مخ کیږي نو جګر تخت حاضر شو سليمان عليه السلام ویل قال سليمان عليه السلام ویل نکرو لها ناشنای کې د دې لپاره مطلب دا لګي ګوتی بکی وای دغه ملغرب جواهرات یو ځکه نه راوباسي بل ځکه ته وېسي بل ځکه نه راوباسي بل ځکه ته وېسي لګي لګي بکی ګوتی وای ننظر منغورو اتحت دې چې د هدایت منی ام تكون من الذين لا يهتدون یا کیږي د هغه خلکو نه چې هغه سملار مونږ دي نشي سليمان عليه السلام په دې مریو امتحان کوي بلقیس باندې د روان را رسیدلی نه ده دا غیر را رسیدون وړاندې بره تخ کې ولې لګي ګوتی وخی او نور تخ په خپل حال پرې دوی د دې بسونه جواهرات او مرغلرو قیمتي کانه چې کوم په کې لګیدلې دي دا ته ګډ وړ کې دوی ځکه قبل ځکه ته وېسي د بل قبل ځکه ته وېسي او دې طریقه باندې ولې کوم ته کې ولې ناشناک چې د خپل تخ پیژنې به دومره معمولی ګوتی وهلو کې د خپل تخ پیژنې او کنه خطا کیږي چې دا نه دی قبل دی اوس که دا قلمند خزوه دا به پوه شي چې به دې کې خچا ګوتی والي دا قطاق دا چا به ګوتی والي اګه دا قلمند نه دا به خطا شي دا خو زما غدسي وو کاني به کې دسي لګېدلی جواهرات به کې دسي وو دغه دسي لګېدلی دا نه دی نو چې پرس کوي نه پیژاندنه بیا د معلومیږي چې دا هدایت کول سملار خودل ګران کار دی دا سملار نشي مندل او غدي په اسانه باندې تخت معلوم کړي دا زما تخت دی او دومره معمولی رد بدل باندې دا خطا نشوله نو تاسو پوه شئ دا خزر د خيار ده او دا بخامه اسلام قبلي دین به قبلي د خطا کیږي نه او د دې په وجه الله تعالی دین ته ډېر غټه فائدہ رسي دا معلومه خبره ده چې کم کس عقل من سړی هغه وسمدار باندې راوسته لغه ته هدایت کول آسان کار او چې کوم سړی ذهن بند جاهل په خبره باندې نه پويږي نو چې څومره خواري به ته کې خو بس هغه خپل ګډي وړي جاری ساتي په خبره په اثر نه کوي او سليمان عليه السلام ندیر زرکتیا د قلمندۍ د لپاره یو امتحان به وکړو د لپاره د دین قبل ول شي کني شي قبل ول او په اسانه به قبول کی قبول بینه کی فلما فسر کله جاءت چې د زنانه رااله قیل ورته ویل چا ورته ویل نو بس تاریخونو هیڅ نه دی ویلي چې دا به سليمان عليه السلام ورته خپل ویلي کې بل چا به ورته ویلي د معلومات نشته دی قیل ورته ویل شو اها کذا عرش کې اے دسی دی عرش تا دسی دی تخت تا انسان تخ دي تخ پشان دګي دي ک بدل له قالت حقي ويل كانه هو گوي چې حمداد یعنی هغه پیجان ده بس حمداد خو لګي ګوتی په کې واره شي وي د دې څنګه نه پتا ولګي چې خاصه ډیر زیات عقل مند او خيار خاصه و اوتين العلم من تر کړه شوی د علم من قبل هر دین وړاندې زنانه ویل چې ګوره تخت پیجاندل یا نه پیجاندل د خورستي خبره ده په معجزې په ځجه باندې تخ راوړل د ځګن کې خودل د خو ورستي خبره ده د دین مخکې ما ته پته لګېدلی و چې پیغمبري ما تر مخکې اندازه لګېدلی و کوم ځکه نه لګېدلی و
سليمان علیه السلام چې کوم خط لیکل د خط نه اندازه لګېدلې وه د هغې نه بعد چې کومې هدیې راولېږلې سلیمان علیه السلام قبول نه کړلې د هغې نه اندازه لګېدلې وه کم کسان چې راغلي وو هدیې راوړې وي کم قاصدان چې راغلي وو قاصدانو سلیمان علیه السلام سره وخت تېر کړو د هغې نه بعد لاړو د سلیمان علیه السلام قصې واورېدلې حالات یې په خپلو سترګو باندې ولیدل نو د هغوی د واپسي جواب نه هم پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام پیغمبر دی اسین سړی نه دی نو په دې وجه زنانه وویل چې واوتینا العلم موږ ته راکړی شوی دی علم من قبل هغه دین وړاندې د دې معجزې ښودلو نه وړاندې زه خبر یم چې ته پیغمبر یې وکنا مسلمین او موږ تابعدار یعنې تابعدارۍ دپاره موږ رالو په تابعدارۍ سره ایمان راوړو ستا خبره قبوله کړو اوس دې ځای کې یو سوال دا دی چې یاره دومره زیرکه هوښیاره عقلمنده ښځه ده نو بې کافره ولې وه مسلمانېدله ولې ده په ټایم باندې د هغې جواب دې ځای کې دا ذکر کېږي وصدها او بند کړی و دې زنانه لره د دین نه بند کړې وه ما هغه کارونو كانت تعبدو چې و عبادت پرې کوه من دون الله د الله نه بغیر انها كانت من قوم کافرین یقینا دا ښځه وه د قوم کافرانو نه د دې جواب خلاصه دا ده چې اسلام یې ځکه قبول نه کوي چې په دې په رواج کې شرک روان و دې په معاشره کې شرک روان هر معاشره او هر رواج په خلکو باندې خپل اثر لري نو دغه قوم او دغه قوم رواجونو او قانونو په دې ښځه باندې هم اثر انداز شي وستاري پکړي او دویمه دا ده چې قوم د یخ نه کافران خلک د خپل قوم په خلکو باندې اثر او د معاشري او د محفل په هم اثرات موجود دي نو بده باندې د خپل قومي اثر پیو او د رواج اثر پیو هغه قومي اثر او رواجي اثر د اسلام نه محروم کړي و په غفلت او جهالت کې چولي و غني خزو خيار او عقلمند خزو قيل لحد خل الصرح ورته ویل چې داخل شدي بنگلیت دا دویم امتحان به سليمان عليه السلام طرف نشروش دویم امتحان دا و سليمان عليه السلام د رضانانه د پاره بنگله تیار کړل او دغه خاص مخکې موږ ویل چې پیریان او انسانان ټول ماتحد او زناور ماتحد او هوای ماتحد و دې د پاره بنگله تیار شو د بنگله په دې طریقه باندې جوړ شول چې دې په منځ کې لوی حوض جوړ شو په دغه حوض کې بدغه کې ډېری زیاتې وبوي او دغه وبو کې باقاعده میان ګرځیدل سليمان عليه السلام د وبو د پاسه سپینه شیشه ولګولم پیړه شیشه پکې ولګولم او دا شیشه په دیوالونو باندې بل لار کو څو کې ټول کې پټ شو دا امتحان دې د پاره به دې باندې وکړو دا طریقې دې د پاره کوله چې دغه بلقیس د سي بنگله ویني د سي کورونه ویني چې مخکې لیدل نه نو دې ته د خپل بادشاہي غرور او تکبر به نظر نه وځي چې یمن کې موږ د سي بادشاہي کوله د سي حکمرانیم کوله دومره مالدار او د چونګې خو د دنیوي خلک د دنیا غ اثرات موجود به خامخه نو چې دا نمونه بنگلي ویني نو هغه غرور به نظر نه وځي چې ستر د پاره ستاري او دلته کې د بنگلي د مسلمانان جوړي او د وسایل د مسلمانانو الله ورکړي دي چې زما غردي په مقابله کې هیڅ هم نه دي نو چې غرور د دې ختم شنو هغه نه بعد د اسلام لپاره یو بنیادی ستن جوړ شي عجز او غرور تکبر پکې موجود هغه پورې د دین خدمت کولای نشي نو سليمان عليه السلام دغه بنگله تیار کړل په دې بنگله کې کم دالان چې هغه کې حوض جوړ کو حوض د پاسه شیشه ولګوله او دا شیشه دومره زیاته پاکه سپینه شیشه وځي دا به بسترګو باندې ښکارېدل نه تا به چې ته قتل لاندې بس شنه بو ولاړې وي په بو کې میان منډي والی دا سینه مخصوص درجه کې نه دي د پاسه نه شیشه پټ او دا شیشه په دیوالونو کې هم پټ وي بلارو کې هم پټ دی بلقیس ته ویل چې د بنگلې ته ور داخل شي دا ور روان شي بنگلې ته داخلېدل د پاره لار چې کم دنه په دغه حوض باندې ورغلی او بل لار پکې نه و دا به د حوض باندې ور روان شي فلما رأته هر کله چې ورید د حوض حسیبت هنو ګمانې په وکړو لجتن د جووري بوج دا جووري بو ولاړ دي مضبوطي وبدي نو بس خیال دا چې دا جووري بو ولاړ دي بل هم دول کوي بل لار خوشتره نه هم بده لار باندې ورتللی نو خپل جامع راوچته کړل چې لمدي نشي حسیبت هو ګمانې په وکړو لجتن د جووري بو وکشفت عن ساقيها او راوچته کړل جامع د خپل پندونه جامع راپورته کړل چې پنسل لمدي نشي جامع لمدي نشي قال ورته ویل چا ورته ویل نو بس یا بس سليمان عليه السلام ویل یا بل چا ویل انه صرح يقينا د یو بنگله ده ممرد په دې معنی چړاو شوی دي من قوارير شیشي به لګیدلې دي په دې معنی خوري شوی دي شیشي او دا شیشي د ولاندې وبدي لهذا لم دول نه کوي په دې معنی د سیورش قالت نو هغه ویل زنانه ویل ربي رب زما ان ظلمت يقينا ما ظلم کړل نفسي بخپل ځان باندې
یعنی بلې دنیا کې الله تعالی څومره لوی نعمتونه پیدا کړي دي څومره خلکو له څه قسم نعمتونه ورکړي دي او زه یوازې په یمن کې خپل حکومت ته غراوم او د هر څه پرې خودري د الله تعالی بندګي مې نه کوله او د اسلام او د دین او د ایمان څومره برکات دي خلکو له الله تعالی کم سندي ورکړي واسلام ته ما اسلام راوړ مع سليمان علیه السلام سره یعنی سليمان علیه السلام ملګرتیا مې شروع کړله لله رب العالمین خاص د الله د فارج رب د مخلوقات ورنه ایمان راوړ مسلمان شو او بنگلې ته داخله شو د ځکه معنی قرآنی تاریخ ختم شو اخو بیا قرآن او حدیث د سند ویلي چې بیا څه کړو آیا سليمان علیه السلام د بلقیس منځ کې واده وشو کوونش بیا بلقیس چرته لاړه د بنگله کې پاتې شو که بیرته یمن ته لاړله حکومت به کم طرف باندې لاړو نو قرآن دی باره کې هیڅ نه دی ویلي زر روایتو کې هم دغه شان د صحابه کرامو نه تپوس شوی دی نو هغه ورته ویل چې موږ ته بس دومره علم دی چې د خزم اسلام راوړی دی او بنگلې ته داخل شوی دی دینه موږ ته پته نشته بیا څه چلو شو لیکن امام ابن عساکر چې کوم دی مشهور عالم دی د اکرمه رضی الله عنه په حواله سره دی وی چې ما د اکرمه رضی الله عنه معلومات وکړل په دې باره کې چې بیا څه چلو شو نو هغه راته ویل چې بیا د سليمان علیه السلام او د بلقیس منځ کې نکاح وشو د نکاح نه بعد بلقیس چې کوم د یمن ته ولېږل شوله کوم ځای چې د حکومت کا واقع حکومت د حکمرانۍ ځګین ته واپس لاړله او بیا به سليمان علیه السلام 3 ورځې لپاره یمن دغه علاقې ته ټول 3 ورځې تیرولې په دغه ځګینو کې د سليمان علیه السلام تاریخي یادګارونه وای هم شته دغه ځګینو کې 3 بنگلې هم داسې جوړې شوې دي یمن په حدودو کې دغه ځګینو کې چې هغه سليمان علیه السلام په خپل الله سبحانه خپل حکومت کې جوړې کړې دي په خپل نگرانۍ کې جوړې کړې دي وای دا غیر اندازه لګي چې دغه د کې بیا د سليمان علیه السلام دغه زنانه واپس لګل یمن ته خپل حکومت برقرار ساتلې دي او دغه شاندګي دغه ځګینو کې د مسلمانانو رهبری کړې ده او سليمان علیه السلام به کله دغه علاقې ته پادش اولاد د اس تاریخ به ذکر کړی نه دي دغه واقعه څومره مضبوطه او څومره قوي ده نو په دې باره کې هم چې ستنه دی ویلي چې څومره به قوي